چترال کې د غرب چشمي اوسیدونکو میرمنې صفت ګل د ناخوانده پاتې کېدو باوجود د همت او بهادرۍ یو مثال قایم کو. صفت ګل بیبي چې وړوکوالي کې تعلیم محروم پاتې شوې وه خو هغې د دستکارۍ بېلابېل هنرونه زده کړل او د نورو بې تعلیمه زنانو لپاره یو مثال جوړه شوه. صفت ګل اول غرب چشمه کې په خپله مرسته د دستکارۍ یو مرکز پرانیستو او هغه جینکو ته به د جامو ګنډلو، بنین جوړولو او د دستکارۍ نور کارونه ښودل څوک چې د دې په شان تعلیم نه محروم پاتې شوي. کله چې د دې کار زیات شو نو هغې د چترال ښارګوټي کې د دستکارۍ یو بل مرکز پرانیستو. صفت ګل بیبي وایي چې تر اوسه پورې هغې 3800 زنانو ته تربیت ورکړی دی چې اوس په کور دننه خپل بچو له رزق حلال ګټي. د دستکارۍ مرکز کې جامې ګنډل، بنینونه جوړول، پلوبټو او صادرونو کشیدکاري یعنی ګلونه جوړول، د ښکر نه ګوتې جوړول، پلاسونو سره قالین جوړول، زنانه ټوپې، واسکټې، پرسونه، پیکو او نور ګڼ شمېر هنرونه د سیمې زنانو ته ښودلی شي. د دستکاري سنټر کې زنانه وایي چې دوی به د دې جوګه جوړ شي په خپل کور به دننه رزق حلال ګټلی شي. ये अपने गाँव में जाके अपने घर के अंदर बाइज्जत तरीके से अपने लिए कमाते हैं, कालीन मेकिंग करते हैं और उनको बेचते हैं. कभी लोकल बेचते हैं और कभी मुख्तलिफ एरिया में बेचते हैं. د سیمې خلک وایي چې صفت ګل د پسمانده ضلع نه غربت او بیروزګارۍ ختمولو کې کوټلي ګامونه پورته کوي. نن سبا زموږ په ملک کې بیروزګارۍ یو حد ته رسیدلې ده او خاص کر زنانو دپاره د روزګار هیڅ قسمه مواقع نشته او خصوصا چترال کې او بیا چترال کې زنانو دپاره د روزګار مواقع بالکل د نه کېدو برابر دي. هغه خاص کر هغه زنانو ته ټریننګ او هنر وتخی چې کم زنانه سبق نه دی ویلی یا کم سبق ویلی دی چې په هغه سبق باندې هغې نور مخکې نوکریانو ته یا نور څه داسې جابس ته اپلای نشي کولی او معاشي بحران د لاسه زنانه مختلف کارونو ته لاس اچوي چې هغه کارونه معاشرې دپاره ښه نه وي او دا واحد اداره ده چې دقسې د معاشرې دقسې یو قسم خلکو ته هغه ډېر زبردست هنر ښیي او هغه هنر کې سټیچنګ شو، سلایي شو، نور د کلچرل چې کوم فنکاري دي دا ټول فنکاري او دا ټول هنر هغوی ته ښیي او ورسره چې کوم خلک دې نه زده کړه کوي هغه خلکو ته د روزګار مواقع هم ورکوي او کم خلک چې دې ادارې نه فارغېږي او مغه خلک دې ادارې سره کار کوي او رزق حلال ګټي. چې څنګه تاسو وکتئ دا سنټر لکه دلته یو پرایویټ سنټر دی او چې زموږ دا کم خور دلته دا صفت ګل د دې خپل محنت باندې دا دومره کار دوی دلته کوي نو دا هغه لیول کار دی چې نیشنل لیول انټرنیشنل لیول نو زموږ بس ګورنمنټ ته به همدغه درخواست کوو چې ګورنمنټ دې باندې توجه ورکړي او که مشینران دلته راکړي نو زموږ چترال چې کوم ډېر پوټینشل ایریا ده او دلته چې موږ وګورو اوبه دي، غټ غټ غرونه دي نو غرونو کې دننه چې کوم جیم سټون دی او جیم سټون چې صرف مشینري موږ راکړي او زموږ بدقسمتي دا ده چې پوره پاکستان کې جیمز کټینګ پالشنګ کیږي خو چې کوم ځای نه جیم سټون راوځي لکه چترال هلته جیمز کټینګ پالشنګ لکه ګورنمنټ په سطح باندې څه اداره نشته. نو بس زموږ درخواست دی ستاسو د میډیا په تھرو باندې چې ګورنمنټ موږ له مشینري راکړي او دلته زه خپله مې ایز ماسټر ټرینر ما ټریننګ کړی دي نو دلته موږ چې کوم جیمز باندې موږ ښه مزدار بزنس دلته سټارټ کولی شو. جی خو د بده مرغه صفت ګل بیبي سره تر اوسه پورې سرکاري یا غیر سرکاري ادارو اس قسمه مرسته نه ده کړې. صفت ګل وایي که حکومتي ادارې دې ته نوې مشینري ورکولو سره سره په مالي توګه د سره مرسته وکړي نو دا به یو غټ سنټر پرانیزي چېرته چې به د سیمې زنانو ته د دستکارۍ سره سره د جیم سټون یعنې قیمتي کاڼو کټینګ پالشینګ کول هم ښایي او دغه بېروزګاره زنانه به د غریبۍ د لاسه په خودکشۍ کولو نه مجبوره کیږي. احمد ګل فاروقي، چترال.